نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو زنانه ته ماهواري راشي، د حیض وینه وته راشي، نو د حیض په حالت کې خدا موز نشي کولی، خو لیکن د موز په اوقاتو کې آیا دا خپل ذکر، اذکار، تسبیحات، وظایف وغیره کولی شي او کنه؟ نو د حیضې ښځې دپاره فقهاو لیکلي دي چې دې دپاره خو موز جایز نه دی. البته مستحب دا دی چې کله د موز وخت راشي په دې باندې نو دا د اودس وکړي، اگر چې اودس سره پاکیږي نه، خو لیکن اودس دې وکړي او په مصلی باندې دې کینی او خپل ذکر، اذکار، وظایف، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، درود شریف وغیرہ چې کم وظایف یا ذکر اذکار کول غواړي بالکل دا کولی شي او دا مستحب هم دی. دې سره به د دې د ذکر، اذکار او د عبادت هغه عادت نه ختمیږي. علامه شامی لیکلی دی ويستحب لها ان تتوضأ لوقت كل صلاة وتقعد على مصلاها وتسبح وتهلل وتكبر بقدر ادائها كي لا تنسى عادتها. ودس شردان بوکی او په مصلی بکینی ذکر، اذکار، تسبیحات، وظایف په خپل کوي چې خپل هغه د عبادت کول او هغه عادت ته خراب نشي. والسلام.